السلام علیکم. په تاریخي شخصیاتو کې درته نن د مصر د یو داسې شخصیت ذکر کومه چې د هغه په جنازه کې 40 لکه 40 لاک خلکو شرکت کړی او مصریان دا وایي چې په مصر کې زموږ سره دوه شیزونه دي چې قیامت پورې به یادیږي، یو احرام مصر او یو ام کلثوم. ام کلثوم څوک وه او د هغې په جنازه کې 40 لکه خلکو ولې شرکت کړی؟ ام کلثوم په 31 دسمبر 1898 لکه په 11 دسمبر په 1898 کې په مصر کې پیدا شوې وه د ابراهیم په نوم په کور کې، او د دې خپل نوم چې و نو فاطمه ابراهیم و. د دې والد صاحب چې و هغه مؤذن او هغه به د خدای ثنا په ډېر ښکلي قرت اواز کې په مختلف کلو کې ویله، او دا لور چې وه نو دله به یې وړوکي ویښته کړي او د هلکانو جامې به یې ورته اچولې وې او د دې هم قرت ډېر ښکلی و، دا به یې ځان سره ګرځوله. نو چې د هغې سره دا مشهوره شوه او د 14 کالو په عمر کې دی بیا هلته کې یو موسیقارو محمد ابوالعلا د هغه نه د موسیقۍ تربیت واغستو، بیا یې پروګرامونه ورته ملاوېده شروع شو. نو بیا یو بل ډېر مشهور موسیقارو زکریا احمد هغه وله تربیت وکړو او د دې شهرت ډېر سیوا شو، خلکو به ثقافتي پروګرامونو له راغوښته. په 1940 کې په 1934 کې په قاهره کې اولنی ریډیو سټیشن کولاو شو او د دې ریډیو سټیشن نه چې د دې نغمې او غانې نشر کېده شروع شو نو په پوره عرب دنیا کې یو دوم مچاو کو، ډېره زیاته مشهوره شوه ځکه چې د دې یو ډېر ښکلی سټایل او اواز او عربو دنیا کې د دې ډېر لوی شهرت شو. دا ام کلثوم په نوم سره بیا مشهوره شوه، خپل نوم فاطمه و. په دې دوران کې د دې ملاقات د یو مشهور شاعرو احمد رامی هغه سره وشو، او چې کله هغه احمد رامی د دې دپاره نغمې لیکل شروع کړې نو هغه د شهرت بلندیانو ته ورسېده او دغه نغمې هغه دې دپاره 130 نغمې لیکلې وي چې هغه هره نغمه یو شاهکار وه. بیا داسې چلو شو چې په 1956 کې په 1956 کې په نهر سویس باندې د برطانیې، د فرانس، اسرائیل او د مصر جګړه وشوه، او هغه جګړه چې شروع شوه نو په هغې کې په مصري قوم کې او په فوجیانو کې د ام کلثوم د وطن نغمو ډېره جذبه پیدا کړه او هغه دومره په جذبې سره لړاوېده چې د برطانیې فوج مجبوره شو چې تیارې رالې او د قاهرې ریډیو سټیشن په بلډینګ یې بمباري وکړه او هغه یې ټوټل تباه کړو. 3 ورځو پورې د ام کلثوم نغمې نشر کېدې او قوم ډېر پریشان او هیجان کې و. بیا 3 ورځې پس ریډیو سټیشن یې په بل بلډینګ کې کولاو کو او چې بیا نغمې شوې نو دومره په ولولې سره هغوی وجنګېدل چې هغوی کامیابیانې حاصل کړې. ام کلثوم ته په دغه کې د وی آی پی درجه حاصله وه او دې چې به کوم ځای پروګرام کو نو دنیا به ورته راتله. د مصر بادشاه او شاه فاروق هغه دا یو پیره په نیشنل سپورټس کلب کې د هغې ګانه روانه وه. شاه فاروق چې راغی او کېناستو دومره متاثره شو چې په هغه ځای وله د مصر د ټول نه غټ اعزاز شان الکمال ایوارډ ورکو. بیا انقلاب راغی په مصر کې او جمال عبدالناصر د مصر سربراه شو او هغه هم د دې ډېر فین و. هغه یو ورځ ډېره عجیبه واقعه وه، قاهره کې هغې یو نوې ګانه چې به کله نشر کوله نو د ټولې دنیا نه به وله د عربو د خلک راتله په خصوصي جازونو کې او هغه پروګرام به اټینډ کو. یو پروګرام ته جمال عبدالناصر بیا د مصر صدر و د انقلاب نه پس هغه ناسو د سټیج سره نږدې، ده لا په سټیج بهر وه نه وه راغلی. نو جمال عبدالناصر د سټیج هغه میوزیشن ته ووایي چې تاسو داسې چلو کې چې د وطن دا یو خاص ګان
میوزیشنانو دا شروع کې هغوی غریبانان خو مجبور میوزیک شروع کو چې دا را ننوته سټیج ته نو میوزیشن ټول چپ کړه او دای ورته وی چې نن زمونږ د ملک صدر راغلی زما د پاره دا ډېر د احترام خبره ده خو هغه لاندې ناست دی او زه په سټیج یم هغه دا اختیار نشته چې ماته دا حکم راکړي چې کمه ګانه به وي او کمه ګانه به نه وي په ټول حال کې خاموشي شوه چې صدر ته څوک دا خبره کولی شي لږ ساعت پس خاموشۍ نه پس جمال عبدالناصر لاس وپړه کول او بیا ټول حال لاس وپړه کول او ام کلثوم دومره پاورفل وه چې هغې د جمال عبدالناصره ګانې ونه وي خپله ګانه چې کومه هغې په هغې ورځ تیاره کړې وه هغې ووي دې ته د امبیسیډر حیثیت یې ورکړی او دې سره سفارتي پاسپورټ او دومره پاورفل وه چې یو پیره دا دغه تتله امریکا کې د مری اپریشن نو د مصر حکومت د امریکای ډاکټرانو ته ووی چې ډېر احتیاط کوئ ځکه چې ستاسو او د مصر تعلق د حکومتونو د دې اپریشن په کو دې کې څه ګډوډ شو زموږ تعلق به سره ختمي بیا یو کار دا وشو چې هغه د شهرت انتهاګانو ته په دې ورسېده چې په 1908 کې 1967 کې هغې یو انقلابي شعرونه دي زمونږ د علامه اقبال صاحب شعر دی یو دوه نظمونه دي شکوه او جواب شکوه هغې کې هغه د مسلمانانو د طرفه د الله نه شکوه کړې او بیا د شکوې جوابونه ورکړي دغه ترجمه چې وه په مصر کې یو شاعر و د هغه نوم د صحابي الشعلان د ړوند او د عربي خو د هغوی مورنۍ ژبه د په فارسي کې ام ای کړی او په اردو باندې وبورو د ورله د شکوه او جواب شکوه د علامه اقبال شاعري چې وه د هغې ترجمه وکړه او هغه چې هغې ووي نو هغې په دې ټول مصر په ځوانانو کې یو نوی جوش او جذبه راوسته او ډېره زیاته مشهوره شوه د دې نه چې د پاکستان حکومت خبر شو نو هغوی وله بیا په 2 اپریل 1968 کې په 1968 کې ستاره امتیاز چې کوم د پاکستان ټول نه غټ اعزاز دی هغه ولا ورکو د مصر کې پاکستانی سفیر ولا هغه اعزاز ورکو بیا دا دومره عظیمه هستی چې د فن په دنیا کې وا په ټول عرب دنیا کې مشهور وا دا په 3 فروری 1975 په 3 فروری په 1915 کې وفات شو او 2 ورځې پس چې د هغې جنازه وه نو د دنیا په غټو جنازو کې د دې جنازه یادېږي او د عربو په دنیا کې دومره غټه جنازه نه وه شوې چې په هغې کې 40 لکه خلکو شرکت کړی امید لرم چې ستاسو به د ام کلثوم تاریخ خوښ شوي کوم خوښ شو نو کمنټ پې لازمن کوئ چې ما ته پته لګي چې ستاسو په دې ویډیو کې دلچسپي شته او که نه او لایک یې کوئ شیر یې کوئ چې نورو خلکو ته مو رسي او زما یوټیوب چینل دی انیس خان آفیشل هغه لازمن سبسکرایب کوئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته